بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو مالنیوز.com لاړخ نه غفران الله تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو د سوات او بیا بالخصوص د منګوري سیلاب چې دی نو هغه عام ولس چې دی نو هغه ډېر وځپولو او وځپولو هم په دغې باندې چې تاجر برادري چې د هغې هم ډېره متاثره کړه. بیا کورونو ته هم اوبه چې دی هغه داخله شوي دي. د دکاندارانو چې دی نو هغه هم ډېر زیات مالي نقصان چې دی نو هغه ورته مخه شوي ده. دا د ما چې دی نو چې کوم چارواکي دي اعلی چارواکي دي نو هغه هم په موقع باندې را رسېدلي دي. خو د دغه چارواکو په هکله د منګوري ولس څه ویل غواړي د سیلاب نه څومره متاثره شوي دي په دغه هکله به د ولس رایې او خبرې اترې به ورسره کوو. د ولس خبرې به هم تاسو ته د رسولو هڅه کوو. زموږ سره اوسئ. ښه جي قدرمندو کتونکو نو دغې د سوات سیلاب چې دی نو دا تاجر برادري چې دی نو هغه هم د عام ولس سره تاجر برادري چې دی نو هغه هم ډېره ځپولې ده. څه ملګري را سره ولاړ دي. ملګري دا راته ووایه تاسو څه نقصان چې دی نو دې سیلاب کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ دا نقصان شوی دی چې دا ګودامونه دوکانونه د لکاوړو په سامانونو پکې پراته وو. زموږ دفترې پکې پراته وي. د 4-5 لاک روپیو په دفترو کې سامانونه پراته وو. هغه ټول بسین لاو شوي دي او نه موږ له چا مخکې څه اطلاع راکړې وه چې سیلاب را روان دی، نه موسمیات وال داسې دغه کړي دي او زموږ دا حل شوی نقصان شوی دی. زموږ تر اوسه پورې یو سړي تپوس زموږ نه دی کړی. څوک تپوس له راغلي ملګري؟ د سره څوک تپوس نه دی. هسې راځي تصویران وباسي او بیا ځي. صرف تصویران راځي جي. تاسو به څه غوښتنه لرئ چې کوم چارواکي دي مشران دي د هغوی نه به څه غوښتنه لرئ؟ بس د هغو نه به دا غوښتنه لرو چې یاره زمونږ چې کوم مالي نقصان شوی دی د دې د موږ سره بس امداد وکړي. بس دا راته ووایئ سیلاب چې دی نو هغه څومره وځپولی د سیلاب په هکله باندې به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول ستاسو ډېره مهرباني. زه د دې علاقې منتخب یوت کونسلر یم خو زه به دا کلیر کټ خبره وکړم چې واسه اداره چې کومه ده مکمل طور باندې ناکامه شوې ده. هغه چې کوم خلک را لېږلی ول نو هغو 15 بجې باندې بس 4 بجې باندې هغوی چوټي وکړه. څه کسان لګیا دي چې هغوی له دوی دا وویل چې تاسو له موږ اجرت زیات کړو خو خلک چې دی نو هغه نور په هغو کې تړ نه وو نو هغو تللي دي. اوس چې دی نو دا یو بلیډ دلته لګیا دی، یو 2-3 بلیډه نور دي. د هغې نه علاوه نورې ټولې کوڅې چې دي هغه ځپلی شوي خرابې پرتې خلک په اپنی مدد آپ کې دي، ټول اپنی مدد آپ کې دی لګیا دی. وروره نه واسه اداره خپل کار کوي نه چې نور کوم د ټي ایم اے سټاف دی هغه کار کوي چې راشي کله به وایي زما سره بیلچې نشته. مشران یو تپوس له راغلي دي. ام پی ایس صاحب راغی وخت د هغې باندې هم سترګې نه پټو 2 پیرې راغی خو لکه دې ځینې واپس لاړو هدایات جاري کړل چې وروره تاسو دا کار وکړئ. خو چې یو کار نه کېږي نو موږ به تپوس د چا نه کوو. لکه زه به خپله منتخب یوت کونسلر یم. دا خلک راغلي دي اوس خو دې خلکو دا پلان جوړ کړی ټول جمع شوي دي یا به د ام پی ایس صاحب ډېرې تیزي یا پته نه کړي چېرته به ځي. خو لکه بار بار زه هغو ته وینا کوم چې یار تاسو موږ له مشیندري راولېږئ. دا د 10-12 کسانو کار نه دی، دا د 1500 کسانو کار هم نه دی. دا د مشیندرۍ کار دی چې ستاسو سره پراپر مشیندري ته راشي دا ځیګونه صفا کړي. دا مین روډونه تاسو وګورئ، دا مین روډونه مکمل طور باندې دا د خټو ډک پراته دي. سهار 9 بجو ته ګوره اوس شپږ 9 بجو ته ګوره. دا راته ووایئ ماماجي سیلاب کې مو څومره نقصان شوی دی؟ سیلاب کې خو زما دلته کې غوجل دا زما نه 2 میخ وړي دي، یوې رانه سخی وړی دی او 15 ګډانې زما وړي دي. جی قدرمندو کتونکو چونکې دا زه په دومره اوبو کې ولاړ یم چې زما خپې چې دی هغه پټې شوي دي. دې نه تاسو اندازه لګولی شئ دا صرف خټې دي. تقریبا 4 فوټه اوبه چې دی هغه د دې په دوکانونو کې داخل شوي دي. چې کم کارپېټونه والا دي هغو ټول کارپېټ خراب، فرنیچر والا دي هغو ټول فرنیچر خراب، چې کم نور سینټرۍ والا هر قسم دکاندار دی نو هغه ډېر زیاته شکوه کوي. تر اوسه پورې د خلکو وینا دا ده چې کم اعلی حکام دي اعلی چارواکي دي هغه د ساحده پورې چې دی هغه راښکاره شوي دي. ماماجي دا راته ووایه د دې منګوري سره مو تعلق دی؟ زما تعلق ته فضاګټ سره دی. دلته مو څه دوکان؟ بس خدای خدمت لپاره. خدای خدمت؟ جی. ولې څه محکمې والا نه دي راغلي؟ نه دي راغلي. څه وجه ده؟ نو بس دې خلکو ته تکلیف دی او ما چې د لار کولاو کړو. دا محکمې والا ولې نه دي راغلي؟ دا خو پته نه لګي حکومت خو ټول په خپل څوک یو تپوس له راغلي دي؟ نه دي راغلي. صحیح ده. څه غوښتنه به لرئ؟ نو بس خپل اپنی مدد آپ دغه دی نو. جی قدرمندو کتونکو دا وخت موجود یم په مکان باغ کې چونکې د سوات د منګوري سیلاب زیاته حصه چې دا زیاته برخه چې دا هغه د مکان باغ هم متاثره کړې ده. ملګري دا راته ووایه ستاسو پکې څومره نقصان شوی دی؟ هم کور ته اوبه راغلې وې او نقصان شوی و لږ وړي. نقصان دې رسولی دی؟ او جي. څه ویل غواړئ چې کوم حکومتي چارواکي دي هغو درپسې راغلي ول؟ او جي. انور اقبال صاحب او شوکت صاحب. اوس چې کوم خلک تا ګوري د هغو نه به څه غوښتنه لرئ؟ د هغو نه دا غوښتنه لرم چې موږ لږ دا وکړي امداد وکړي موږ سره او نور د خلکو ملکو سره دا راوکړي. دا راته ووایه ملګري څومره نقصان دی په دوکان کې شوی؟ یاره جی زما چې کم د استعمال سامان دی او زما چې څومره سامان و زما یو شی هم په دې دوکان کې روغ پاتې نه شو. ډېر دوکان پکې ډوب و په دې اوبو کې مکمل. او جی څو لږ اوبه دي شوي؟ یاره 2.5 لکو سامان خو پکې و کم از کم یو مسې ماشینان کرسۍ یو شی بل شی. د اعلی چارواکو نه به څه غوښتنه لرئ؟ نو اوس موږ وایو چې موږ سره چا امداد وکړه یار ولې موږ ډېره تباهي وشوه.
خاطر ته وای مرګري څومره نقصان مو شوی دی په دکان کې زموږ ښه پوره نسخان شو تقریبا د شیشې کورسۍ هر څه سره اوبه